ډېر محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د الله الصمد. الله الصمد د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. محترمو، د الله تعالی یو ښکلی نوم دی، یو زبردست معنی یې ده الله تعالی بې نیازه دی. الله تعالی صمد ذات دی. صمد خو به تاسو پیژنئ. صمد ویلی کېږي بې نیازه ته، بې نیازه ویلی کېږي بې پروا ته. چاته وغواړي الله تعالی بې دریغه حاجتونه پوره کوي، چاته وغواړي الله تعالی نه پوره کوي. چاته وغواړي الله تعالی عزت ورکوي، چاته وغواړي الله تعالی بېعزتي ورکوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله تعالی چاته عزت ورکول غواړي نو عزت ورکوي، چاته بېعزتي وي نو دا الله تعالی یو فلسفه ده. محترم مسلمانانو، نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی زموږ سره محبت هم وکړي، الله تعالی زموږ حاجات هم پوره کړي، الله تعالی زموږ مشکلات هم پوره کړي، نو هغوی دپاره انتهایی اسانه مؤثره وظیفه ده. انشاءالله تاسو یې وکئ، د زړه په سترګو باندې وکئ. الله جل شانه به درله ډېره زیاته ښکلې زندګي هم درکړي، حاجتونه به دې هم الله تعالی پوره کړي. ځکه حاجت روا څوک دی؟ الله. مشکل کشا څوک دی؟ الله. نو چې زما ستاسو د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې یقین وي چې څه کوي نو څوک یې کوي؟ الله تعالی په خپل قدرت سره کوي. الله تعالی هیڅ چاته په خپل قدرت کې محتاج نه دی. موږ ټول په ټوله مخلوقات الله جل شانه ته محتاج دي. الله هیڅ چاته محتاج نه دی. الله جل شانه وراء الورا ذات دی. الله جل شانه بې نیازه ذات دی. الله جل شانه غني ذات دی. الله جل شانه صمد ذات دی. نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی دې زموږ حاجتونه پوره کړي، نو محترمو نن د جمعې مبارکه شپه ده. په دې شپه باندې دا عمل وکئ، په اخلاص او په یقین سره یې وکئ. انشاءالله چې الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ د صحت په جامو کې به الله تعالی مو روغ جوړ خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. د دواړو جهانونو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه به نصیب شه. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه د الله الصمد ده. او صمد خو تاسو پیژنئ. صمد څوک دی؟ صمد زما کریم الله دی. صمد زما هغه بهترین الله دی. محترمو، چې د نش نه انسان شته کړی دی، د نش نه انسان شته کړی دی. الله تعالی داسې ذات دی محترمو چې ټول مخلوقات الله تعالی د په یو پیره باندې په یو ډاک کې ټول مسلمانان راټول شي، ټول انسانان راټول شي په یو غټ میدان کې، نارینه زنانه دغه رنګې جنات او الله تعالی نه په یو مختلفو ژبو کې ټول مخلوقات غواړي. لکه انګریزان انګلیش وایي، موږ پښتانه چې دی نو هغه پښتو وایو. دغه رنګې هر سړی د هر قوم خپله ژبه وي. نو ټول انسانان راټول شي په خپله ژبه کې الله تعالی نه وغواړي. الله تعالی د ټولو ژبو باندې پوهېږي. الله تعالی به ټولو ته ورکړم وکړي. الله تعالی په خزانو کې کمی نه راځي. نو زموږ په خزانو کې د الله تعالی په خزانو کې به هم کمی نه راځي، خو چې څوک د الله تعالی نه وغواړي انشاءالله الله تعالی به ورته ورکوي. نو محترم مسلمانانو، ګوره موږ په دنیا کې ځان له یو سفارشي ګورو که نه، دنیا کې ځان له هر سړی یو سفارشي ګورو چې زما په سخته کې په کار راځي. نو د الله تعالی نه زیات سفارشي څوک دی؟ د الله تعالی نه زیات طاقتور څوک دی؟ الله تعالی سره به ربط مو تاسو څنګه جوړو؟ دا په عبادت باندې جوړو. الله تعالی خپل دوست جوړ کړو، الله تعالی سره یاري وکړو. یاري الله تعالی سره الله تعالی خپل معشوق جوړ کړو. معشوق چې موږ یې عاشقان او الله تعالی معشوقه وي، نو د الله تعالی سره خپل راز او نیاز سم کړه. الله تعالی به انشاءالله زموږ حاجتونه پوره کوي. نن چې کومه وظیفه د الله الصمد محترمو، دا سحر مونږ نه پس، ماښام مونږ نه پس انشاءالله دا تاسو په دې ترتیب سره وایئ چې سحر مونږ نه پسې محترمو 100 کرته وایئ، او ماښام مونږ نه پسې 100 کرته وایئ، او سحر مونږ نه پسې 100 کرته وایئ. کم حاجت چې دی وي انشاءالله دنیا خو به الله تعالی په پوچ موټي کې درکوي، دنیا خو به الله تعالی په مفتو کې درکوي انشاءالله. ځکه الله تعالی څومره غیر مسلم ول الله تعالی څومره دنیا ورکړي. چې مو تاسو د الله تعالی د دین کار کوو، الله تعالی دین خدمت کوو، نو مو تاسو له الله تعالی دنیا نه راکوي. بېشکه الله تعالی به دنیا ډېره زیاته راکوي، خو چې مو تاسو کې الله تعالی محبت پیدا شي. نو دغه طریقې سره انشاءالله العزیز دا وظیفه تاسو شروع کړئ. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوو، تاسو ته کوو. الله تعالی مو دنیا او د آخرت خوشحالۍ په نصیب باندې کړه. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته.
جزاك الله خير، احسن الجزاء في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله. دلوي الله جل شانه بنو مسوارم الله تعالی مو خوشحال